جی تاسو ډېر طلاق ولې نه ورکوئ دې خبرې ته غوږ شیخه حضرت مرزا مظهر جان جانا رحمه الله د انسانیت حوالې سره د دا واقعه کتابونو ذکر کړې ده چې په خپله دونه نفیس مزاج او د بیبي وه او هغه سمه سخته مزاجه او سمه جنګ ببره وه سم هغه هم پښتو کې وایو په خوله کې اور وړو نو تش جنګونه به یې کول د سره یره بس خلک پښتو کې وایي یره اور ته دا مرزا مظهر جانا رحمه الله ته اور ته پروتو بس دونه ته مطلب دا چې دی به دونه تنګول کول نو هسې ورته یو شاګرد یې نه چا ووایي چې جي چې دا دونه تنګول کوي د ستاسو خو ډېر لوی عزت دی او دې تاسو ته ډېر په سپک نظر سره ډېر تنګولې راښکړي دي ستاسو عزت هم نه کوي په سیمانو کې نو جی تاسو ډېر طلاق ولې نه ورکوئ دې خبرې ته غوږ شیخه مړه نو یا الله نو قسم دی دا هسې ګوره دا خلک هسې الله ولې دونه لوی کمالات نه ورکړی په دې کې څونه همدردي وه هغه ولې جواب څه ورکوي حضرت مرزا مظهر جان جانا رحمه الله ورته وی ما ته پته ده ماله دا مطلب زه ته تنګم یم والله زه ته تنګ یم خو زه ځکه دا نه پرېږدم او ځکه ولې طلاق نه ورکم هسې نه دا کم تکلیف چې ما ته دا راکوي او زما په نکاح کې ده هسې نه چې زه دې له طلاق ورکم او دا بیا بل چاته واده شي او هغه د دې نه خبر نه یو بل چاته واده شي او بیا د دغې د دې تکلیف نه بیا بل چاته هسې نه چې تکلیف نو زه په دې وجه دې له طلاق نه ورکوم پرېږده چې ما ته چې کم تکلیف د دې نه میلاویږي د دې د تکلیف چې دې ورکول کوي هغه دې ما ته میلو شي خو هسې نه چې زما بل مسلمان ورور ته هغه تکلیف میلو نه شي په دې وجه ورته زه طلاق نه ورکوم هسې تاسو دې خبره باندې پوه شوې یا الله نو تاسو انسان حیران شي غورې